که په صحت کارت باندې علاج کول غواړئ نو دا ویډیو ستاسو دپاره لازم ده. دا کارونه ستاسو دپاره لازم دي. که دا تاسو ونه کړل نو ستاسو علاج چې دی دا به په ټایم باندې نه کېږي. که تاسو یو بیمار له په هغه باندې علاج کوئ نو دغه علاج به نه کېږي. یا خپل ماشوم له کوئ یا خپلې ښځې له کوئ نو دغه علاج چې دی دا به نه کېږي. نو دا ویډیو ستاسو دپاره لازم ده او داسې نه چې سبا په یو او په بل پسې ځئ. نو په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم طریقه راته ښیم چې په دغه طریقه تاسو علاج کولی شئ. که دغه کار سره تاسو کړي نو ستاسو علاج چې دی دا به ښه په اسانو سره کېږي. که دغه تاسو نه کړي نو بیا ستاسو د ماشوم علاج هم په دې باندې نشي کېدلی، د زنانه هغه هم نشي کېدلی او منډې ترډې به وهئ د هغې نه وروسته چې دی دغه علاج به کېږي. نو دا ویډیو چې ده دا معلوماتي او د غریبانانو دپاره چې کم کسان په صحت کارت باندې علاج کوي چې هغه د دې ویډیو په ترو باندې خبر شي نو تاسو دا ویډیو راوالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته ورورسي. دا لایک شیر پرېږدئ نو دا دې ویډیو له چې دی دا لازم ورکوئ. بل دا معلوماتي ده نو راواخلئ دا مخکې شیر کوئ. نو هر کله چې تاسو په صحت کارت باندې علاج کوئ هغه خپلو ماشومانو له کوئ که زنانو له کوئ او که په خپله ځان له علاج کوئ نو اول نمبر خو به تاسو د کور سربراه ګورئ چې د کور په سربراه باندې دغه صحت کارت لکه د هغه چې کم شناختي کارت او د هغه لاندې کم بچي نو د هغه صحت کارت چې دی هغه خپل صحت کارت لکه د پلار صحت کارت نو د بچو هغه علاج پې کېږي چې کم بچو ودونه نه شي. که ودونه شوي نو د هغو بیا جدا صحت کارت هغه جدا صحت کارت خو چې د کوم ودونو نه شي نو د هغه به د پلار پر هغه باندې شناختي کارت باندې چې دی به دې به کېږي. که پلار نه نو د مور په شناختي کارت باندې چې دی په هغې باندې به دغه علاج کېږي ځکه چې بیا د کور سربراه چې ده هغه یې مور ده. نو هغه صحت کارت شناختي کارت چې دی هغه به تاسو راوالی هغه به اول وګورئ چې هغه خو اکسپایر نه دی. که هغه ختم نو بیا پې نه کېږي. اول نمبر به هغه شناختي کارت چې دی دا به نوی کوه. شناختي کارت هسې هم تاسو له نوي کېده پکار دی په ټایم باندې چې په ټایم نه وي چې سبا ورځې تاسو ته مشکله چې دا نه جوړېږي. هغه شناختي کارت چې دی دا به وګورئ. بل لا ځینې کسان پکې زنانو له خپلو زنانو له چې دی علاج کوي د ماشوم کیس راشي د هغې علاج پې کوي نو هغو له اول نمبر دا پکار دی چې د خپل واده ریکارډ چې دی دا یې خېجولی. چې د واده ریکارډ ونه یې ختلی نو ستاسو اول نمبر صحت کارت نه چې کله د واده ریکارډ ور وخېجوئ نو ستاسو صحت کارت چې دی یو دا جدا شي. بل لا چې ستاسو د زنانه ریکارډ چې دی دا جدا شي په هغې کې ستا د خاوند نوم چې دی دا ولیکلی شي. اوس خو هغو په کاپشن ورکړی د پلار نوم په کوم لیکلی شي خو نه چې د واده ریکارډ د زنانه نه یې ختلی. که تا خپل خېجولی او د زنانه دې نه یې ختلی نو بیا هم ستاسو د زنانه دغه چې دی دا پې نه کېږي. نو لازم دی چې ته د زنانه ریکارډ ور وخېجئ چې د هغې علاج په دې صحت کارت باندې چې دی وشي. نو دغه هم د دې لپاره لازم دی. بل لا که ستاسو ماشوم وشي یا ماشوم چې دی هغه ستاسو وي او د هغه پارمبي نه جوړ پارمبي نه جوړ نو بیا پیم ستاسو د دغه ماشوم علاج چې دی دا په دې باندې نه کېږي. خپل ماشوم له به اول نمبر چې دی پارمبي به جوړی. چې پارمبي جوړ کړي نو د هغې نه وروسته به د علاج کېږي. بیا د دغه ماشوم عمر چې دی د 18 کال نه سیوا شو ته چې پارمبي دی نو پارمبي به کار نه کوي هغه له به ته شناختي کارت چې دی دا به جوړی. چې شناختي کارت دې جوړ کړو نو هلو به د دغه ماشوم علاج چې دی دا په صحت کارت باندې کېږي. نو دا کارونه چې دي د دې لپاره لازم دي. بل لا چې په دې کې د هر یو شناختي کارت چې دی هغه ختم و نو د هغه علاج به نه کېږي. لکه هغه بیا دې شوه لکه ستا سره چې شناختي کارت نو په ټایم باندې خپلو ماشومانو لکه تاسو پارمبي جوړوئ پارمبي ول جوړوئ دغه شان شناختي کارت چې دی دا هم په ټایم باندې جوړوئ. چې په ټایم باندې جوړ کړئ نو سبا ورځې به تاسو ته مشکله چې دا به نه راځي. که تاسو په صحت کارت باندې خپل ماشوم له یا زنانو له علاج کوئ نو بیا به تاسو ته مشکله نه راځي. اول نمبر تاسو له پکار دی چې د خپل واده ریکارډ چې دی هغه په نادره کې ور وخېجوئ چې ستاسو په نوم باندې صحت کارت چې دی دا راشي. که تاسو د واده ریکارډ نه یې خېجولی نو ستاسو په نوم باندې چې دی صحت کارت نشي جوړېدلی. لکه چې کله ریکارډ ور وخېجي نو ستاسو فیملي جدا شي او ستاسو صحت کارت چې دی دا ور وخېجي. که تا نه یې دغه کړی نو بیا به ته خپل علاج چې دی هغه به د پلار سره کوې. ښځه چې دی دا هغه به د خپل مور پلار سره چې دی په هغې باندې علاج کولی شي خو ستا د صحت کارت نه چې دی د هغو علاج نه کېږي.